عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو بهترین صحابي دی، په دین باندې ډېر پوهه صحابي دی، ډېر احادیث هم ترې نقل دي. وایي هغې به د خپله ژبه ونیوله، ورته ویې ویل چې یا لسانو قل خیرا تغنم، ای زما ژبې ښه خبره کوه نو ته به په خیر کې او دغه شانتې په غنیمت کې. واسکت عن شر تسلم، ته شر نه چپ شه، شریر الفاظ مه استعمالوه، ته به دغه شانتې سلامت برابر من قبل ان تندم، مخکې دې نه چې ته به بیا ملامت شې، خفه به بلې باندې. تغنم مطلب دا وي ته به ډېرې فایدې حاصلې کړي که چېرته د خیر خبره دې کوله. نو کله چې انسان د هغې ژبه صحیح استعمالېږي، د خلکو ورسره مینه وي، خلک ورسره محبت هم کوي، خلک وایي پلانکې سړی خوش مزاجه دی، دا دی وغیره، د دین د برکت د وجې نه خلک د هغې سره مینه کوي. نو که چېرته یو سړی هغه خپله ژبه په خپلو بچو ته په خپل کور کې خپل کور والا ته یا خپلو ترونو ته یا خپل ورونو ته یا خپل پلار وغیره ته هغې ته ضرر رسوي په خپلې ژبې سره، نو دا سړی د دغې فایدو نه دا محرومه دی.